تراوی به ښکلې کوې ښه مزېدار یې ښکلې او چې کم او دا مولیان صاحبان څه په خپل هم تکړه دي لږ یو پوټې او څه مونږ هم تکړه کړه دي که کم ملا صاحب زر کوي وی استاد یې که مونځ کوې نو دا مونځ نه دی مه خفه کېږه مه خفه کېږه مونځ ښکلی وکړه که زمونږ د خاطره کې زمونږ او د علماو ته زمیم چې د خدای خاطرو کې د مقتدیانو د وجې الله مه خفه کوئ د مقتدیانو د وجې د الله مونځ پورې ټوقې مه کوئ دا قومه چې مونږ کوو که نه دا د رکو نه چې پاس او د دوو سجدو منځ کې مونږ کینو دې ته جلسه وایي هلکه دا به یاد شي تاسو ته د رکو ته چې سړی پاسي ربنا لک الحمد چې وایي دې ته څه وایي قومه څه ورته وایي او چې سجده دې وکړه او پاسې دی او په منځ کې کېناستې او دویمې دانانې تلې دې ته څه وایي جلسه دا قومه او جلسه څه حکم لري دا واوره دا د امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل امام مالک صاحب زمونږ د امام صاحب دوه شاګردان د امام ظفر او امام ابو یوسف هغې ورته فرض وایي څه ورته وایي فرض که دا دې ونه کړه مونځ دې ونه شو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی واجب ده وی نو زمونږ دا طالبان وی د فرض او د واجبو په منځ کې څه خاص فرق په عمل کې نشته عقیده کې فرق دی اوهو نو چې دا قومه دې ونه کړه نو د دغه ډېرو امامانو پرې دې مونځ ونه شو جلسه دې ونه کړه د دې ډېرو امامانو پرې دې سر نه مونځ ونه شو او د امام صاحب پرې مونځ خطرناک ناقص دی دومره خراب ناقص دی چې فرشتې الله له یوسي نو الله وی دا مونځ زما د شان مناسب نه دی په دې مخې ورته واپس ورولئ مونږ څنګه مونځ کوو مونږ چې څنګه پاسو یو کارو کې تبلیغ له لږ وخت ورکړي مونځ به هم صحیح شي یو 3 ورځې تېرې کړي یو چله په تبلیغ کې تېره کړي چې مونځ خو پې مونځ صحیح کړي نه مونږ وایي تبلیغ څه خراب شی دی تبلیغ پسې خبرې کوو مه کوئ خبرې مونځ صحیح کړي تبلیغ له لاړ شي مونځ به هم ټیک شي مونځ به وپېژنې بغیر د هغې نه پېژنې مونځ به صحیح کړي رکوع به وپېژنې قومه به وپېژنې د خدای نیکبختو د مونځ الفاظ دا بوډاګان ټول وګورئ نو مونځ به هم غلط وایي نو هلته راسره مونځ هم تېروي ظفر لالا تېروي که نه تېروي هلته ډېر ولې نه ورته مونځ تېر کا ما له خو مونځ نه ځته نو ټول غلط وایي نو هغه ورته یو ټکي ښایي مونځ ورته ټیک مونځونه خو اهم شی دی د مارونه نو مونږ قومه او ملا صاحب څه چل کوي خفه کېږه مه ملا صاحب وایي سمع الله لمن حمده الله اکبر نیک بخته لږ صبر وکړه چې خو ربنا لک الحمد درپسې ووایي که نه نو ته دومره زر ځان جنت ته رسې مقتدي دې پرېښو ځان رسې بشیر جان ما ته وایي ما ځان سره ډرایور کا اوره دې ما پسې نښتې دی وایي ما ډرایور کا مې که خیر زر به مې جنت ته ورسې دا ډرایور زر مې ورسې پوه شئ نو دی ملا ځان زر رسئ نیک بخته چې سمع الله لمن حمده دی ووایي نو لږ ساه ونیسه چې دا کم مقتدي درپسې شاته ولاړ دی چې دی ربنا لک الحمد خو ووایي که نه نو مولیانو صاحبانو ته زما دا درخواست دی چې د مخلوق دپاره چې مقتدي خوشحاله شي رانه اونه تښتي نو زه به دا مونځ زر کوم خدای دپاره خدای مه خفه کوه مقتدي له درنه تښتي خپل کار به کوي 2 دې درپسې ولاړي 3 دې درپسې ولاړي مونځ خو به دې ټیک شي خدای ته به دې خو غاړه روغه شي که نه ښه په قلار کوه او قوم له پکار دی که امام زر کوي ورته وایي استاد جي مونږ له مونځ مه خرابوه دا د خدای د شان مناسب مونځ نه دی تحفه ورکړي الله لکه تحفه دې ته وایي خبرې پسې خبره را یاده شوه رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وی ښکلی عمل باندې الله خلاصه ده د معنی در کوم د الفاظو معنی درته نه کوم خو د دې نه معلومیږي چې الله وی ما له ښکلی عمل وکړه په دې ژوند کې ښکلی عمل وکړه چې بر کې پیدا شي نو ښکلی عمل څه ته وایي زه یو مثال در کوم چې ته پې پېښ یو سړي ستا دوست یې زوی له یې واده او ته وله مټۍ په تحفه کې وړې نو ته لاړې او تا د مټیو دکان کې ودرېدې لکه مټۍ په 100 کیلو ده په 400 ده رنګداره مټۍ دا 2000 روپۍ والا 15 کیلو مټۍ راکړه
او دا راله شاپر کې واچوه هلکه شاپر کې او به دې ګوتۍ کې واچو ښکاری نشم ګرځو ډبي نشم ګرځول هغه دې غونډه راواغېسته او په شاپنګ بیګ کې په دې پلاسټک ګوتۍ کې دې 15 کیلو واچول تورم ده پکې سرم ده پکې سپینم ده زیړم ده لاس کې دې ونیو په موټرسایکل سور شوې چې د هغه دوست کور ته ورسېږې دا ستا د زوی واده دی دا مټۍ راوړه کور ته یوسته هغه چې تیلی کور ته یوسې ویس پړي او ښځې له ورکړي رښتیا ووایه دا ښځه به یې څه وایي هغه خو چې په لاره وړې او ړقې راړقې په موټرسایکل وجلقې ده خو د هغې نه بوتاوه جوړه شوه تور او سپینه او خړه او زیړ ټول ګډ ګاډې را داسې ده که نه ده چې اوس هغه یوسي نو او دا زما پلان کې دوست راغلی دی دا مټۍ یې راوړې ده چې ښځه کولو کې ایستا د دغه دوست کپره ماته شه دا بې وقوف خر دوست دی دا دې ته انسان وي غوری کې چې واچوي دې سره څه وکړو دا د میلمه د خوراک ته میلمه ته کېښودی شو دا زمونږ د خوراک ته دا خو